نو دا افسوس او دا ارمان دا کافران کوي. اوس دا افسوس او دا ارمان به دا کافران کله کوي؟ دنیا کې به یې کو په آخرت کې به یې کی. نو علماوی دا په دواړو ځایونو کې دی افسوس کوي. دا کافران چې دي په دې مسلمانانو باندې په مسلمانۍ باندې افسوس کوي چې کاش مونږ مسلمانان وي. دنیا کې کوي آخرت کې کوي. دنیا کې چې کله دی د مسلمان سره یو نعمت وویني چې د مسلمانۍ د وجې نه هغه نعمت دی ته میلو شوي دي دې مسلمانانو ته، نو دا کافران افسوس کوي کاش چې مونږ مسلمانان وي. لکه جنگ بدر کې چې کله مسلمانانو ته الله تعالی فتح او کامیابی ورکړله او 80 کسان د کافرانو غټ غټ سرداران د مردار کړل، نو دلته کې کافرانو زړه کې دا رالل افسوس یې وکړو چې کاش مونږ د مسلمانانو ملګري وي، نو یو خدا چې مونږ به د هغې د ضرر نه بچ شو. دویمه دا چې الله تعالی به مونږ ته هم فتح او کامیابي راغلی وه او مال او غنیمت به مو ګټلی وو او نوم به مو ګټلی وو. ځکه چې په مدینه منوره کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا هغه وو چې هجرت یې کړی وو مهاجرینو او انصارو کې د اوس او د حضرت زمیندار خلکو او هغې ته الله تعالی فتح او کامیابي د مکې په غټو غټو کافرانو سردارانو باندې ورکړله. نو ظاهره خبره چې دغلته کافرانو بیا افسوس کو چې کاش مونږ مسلمانان شوي وي، دا کامیابي به نن مونږ ته هم چې کوم دی میلاو شوي وي. نو کافران دنیا کې هم چې د مسلمان یو نعمت د مسلمانۍ د وجې نه ویني، نو دوی ورته خفه کېږي او زړه کې افسوس کوي چې کاش مونږ مسلمانان شوي وي. ځکه د دې مخې ته د کفر او د کلمې د کفر مثال الله تعالی د هغې پلیتې ونې سره ورکړی و چې د هغې جرړې مضبوطې نه وي بلکې بلکل د ځمکې د سر د پاسه یې زیلي وي. نو دا کفر د دې په دې زړه کې مضبوط نه وي. ایمان مثال الله تعالی د کجورې د ونې او د هغې مضبوطې ونې سره ورکړی دی چې د هغې جرړې ډېرې مضبوطې وي، تنه یې اوچته وي او د هغې څانګې دا چې کوم دی بره وي. نو دقه شان د مسلمان په زړه کې به دا ایمان مضبوط وي. د کافرانو په زړه کې دي په خپل دین باندې کلک نشي ودرېدلی. که معمولي د مال لالچ دی ورله ورکو نو دوی پسې بیا خپل دین پرېږدي مال طرف ته ځي. نو کافران دي په دنیا کې هم افسوس کوي چې کله د مسلمان سره د مسلمانۍ د وجې یو نعمت وویني. دویم قبر کې زنکدن کې چې کله زنکدن کې دي ته فرشتې راشي او دی دغه فرشتې وویني په حالت ته نزع او د زنکدن کې، نو په دقه ټیم کې دي ارمانو کې چې کاش مونږ دا کلمه ویلې وه د دې سختونه به نن بچ شي. قبر کې هم دا کافران دي افسوس کوي په مسلمانۍ پسې چې کله ور نکیر منکر راشي هغه ورته وي من ربک، ستا رب څوک دی؟ دوی وي هی هی لا ادري، ما ته پته نشته. نو دقه ټیم کې هم دی افسوس کوي چې کاش ما کلمه ویلې وي او خپلې ګوتې خوري، افسوس کوي ارمان کوي چې کاش ما کلمه ویلې وي ایمان مې راوړی وي، نن به ما د نکیر منکر جواب ورکړ. قیامت کې به هم افسوس کوي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله مسلمانان د ګناهونو د وجې نه دی جهنم ته لاړ شي، کافران به هم جهنم کې وي، نو دا کافران به د مسلمانانو له پیغور ورکوي چې تر کومې پورې الله غواړي د مسلمانانو به د جهنم کې پاک کي، تر هغې مودې پورې به په جهنم کې اوسي. د هغې نه پس چې کله الله تعالی اراده وفرمایي د دې د روکاږلو، په دغه ټیم کې به دا کافران د مسلمانانو له پیغور ورکوي چې مسلمانانو موږ کافر وو، نه مو الله منو، نه مو رسول منو، نه مو قرآن او کتاب منو، نو موږ خو د دې وجې نه دی جهنم ته الله تعالی راوستی یو. نو دا راته ووایه چې تاسو ولې راغلي یې؟ تاسو خو دنیا کې د مسلمانۍ غټې غټې دعوې کولې، په پیغمبر به مو ننګ کو، د هغه سره هم محبت و، قرآن خو به وي، دغه رنګې چې کوم دی په الله مو ایمان و، نو تاسو ولې د جهنم ته راغلي وئ؟ د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او به فرمایي چې د چا په زړه کې د ذرې برابر ایمان شته دی، مسلمان دی، د ذرې برابر ذره هغې ته ویلی شي چې هغه نوره نه تقسیمیږي، هغه نور تقسیم نه قبلي، د هغې نه وړوکې څیز په دنیا کې نه ذره هغې ته ویلی شي چې هغه نوره وړه کېږي نه، چې دومره ایمان د چا سره وي الله تعالی به حکم وکړي دی د جهنم نه راوکاږي، د جهنم نه به یې راوکاږي او د جهنم دروازې هغه به داسې بندې کړلي شي، داسې به لیبې کړلي شي چې چاته به دا پته نه وي چې به د جهنم کې دروازه وه که نه. دقه ټیم کې به دا کافر افسوس کړي چې کاش مونږ دنیا کې یو پیره کلمه ویلې وي
لږ غوندګي ایمان مو د ځان سره د دنیا نه آخرت ته راوړی وي نن به موږ هم د دې جهنم نه وځو نو دوی به خپلې ګوتې خوري د ډېر افسوس د وجې نه